السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اکثر د ښه نسلونه پر غریزو علاقه کې نه پالي. دا ولې د دې څه وجوهات دي؟ نو اکثر خلک د سخي چې کله یا سخی چې کله یې وشي ښه نسل یې که بیکاره نسل یي خو هغې له د 4 میاشتو نه مخکې دې ولې شنه ورکوي. د شنه واښه د شنه څه قسم چې شنه یي که وربشي که شوتلې که هر څه یي که هر څه څیز یي دا د 4 میاشتو نه مخکې ورکول د دې لپاره نقصاندeh دي. د دې سره دې خېټه غټه وځي او د دې نه علاوه د دې په وجود کې لاندې فایبروسس ټایپ سیزونه چې دا ماده جمع کیږي چې د هغې د وجې نه د دې چې دی انټسټاین دا پړسیږي په هغه کې ابزابشن نه کیږي. په دې وجه باندې اکثر د ښه نسلونه بیا د دې بچي چې کومه دي دا بیا نه پایي زموږ په دې علاقو کې. نو ښه خبره دا ده چې زموږ په علاقو کې ښه بریډینګ وکړی شي، ښه نسل والا سیمن چې دی دا غواګانو ته کېښودی شي او د هغې سره سره چې کومه ښې بچی راشي د هغې بیا ښه خیال وساتلی شي. نو څومره چې خپل ستاسو سخی راځي سخی راځي نو هغې له تاسو چې دی یا بوتاوه ورکوئ یا د هغې سره سره هغې له باړه ورکوئ. د باړه کې چې دی تاسو هغې له مطلب ونډه ورکولی شئ چې د هغې څه فوري طور باندې د هغې میده چې دی دا سازېږي ډیولپ کېږي اوسه. یا دې لپاره یو خاص قسمه راشن راځي چې هغې ته کاپ سټاټر وایي. دغه کاپ سټاټر که څوک ورکولی شي نو کاپ سټاټر ډېر بهترین څیز دی. دغه کاپ سټاټر وله راوړئ او دا په هر ځای کې ملاویږي، په هر قسمه ویټرنري سټور کې دا تاسو ته ملاویدی شي. نو څنګه چې دا موږ ښایسته فریزن څخی د دې لپاره موږ ستن کړی د دې مور ته نو دا چې دی ښه بهترینه څخی راغله. دغه شانتې ښه نسلونه به زموږ علاقو ته راځي. زموږ غریبان خلک په مالداره کېږي او زموږ غریبان خلک به انشاءالله تعالی اکنامیکلي ښه کېږي. خپل غواګانو له خپلو سخو له دوی له ونډه ورکوئ، کاپ سټاټر ورله ورکوئ چې میدې سازه شي. د شنو نه وساتئ د 4 میاشتو پورې او دغه شانتې د خپلو غواګانو ته ښه سیمه نږدئ چې ښه بهترین نسل والا بچی دا راځي او د علاقه چې دا ښه شي، د علاقه اکنامیکلي ښه شي، زموږ غریب خلک مالداره شي او زموږ غریبانانو خلکو غواګانې چې دی دا ډېر شودو والا جوګه جوړه شي. او دغه شانتې د خپلو غواګانو متعلق چې څه قسم ستاسو مشوره یي نو دا یو ښه ویټرنري ډاکټر ګورئ په خپل علاقه کې. د سنډاسیانو پسې مه ګرځئ، د ښه ویټرنري قابل ډاکټر ګورئ د هغې پسې ځئ او هغې نه علاج کوئ. دغه شانتې که سیمن هم تاسو راخلئ نو د ښه غوایه سیمن ترې اخلئ ورته ووایئ چې ښه غوایه چې ښه بهترین غوایه یي د هغې سیمن دا زموږ غوا ته کېږده چې بچی بهترین راځي او ستاسو د غواګانو راتلونکی نسل چې دی دا بهترین شي. الله په امان. الله په امان.